گورئی پارا نمبر 15 سورت کہف دا اغ زمانے اللہ جل جلالہ اغه ته ویل کېږي اصحاب کہف. دا غو په سورت کہف کې مکمل واقعا ده. ټول په 15 سپاره کې شروع کېږي او په 14 سپاره کې ختمېږي. خپل يم کته شي په نت باندې وی ګوره. اصحاب کہف شو دا اغه عدد شمار پته چاته ده الله تعالی چې هغه څو. الله فرمای الله بعدتهم. خدای پاک دا اغه په شمار باندې پوي دی چې هر څو خود څو ملګریو او په خپل زمانہ کې یو ظالم جابر مشرک کافر بادشاہ او د خپل ایمان او د خپل توحید او د هغه زمانه رسالت دا غي د بچکولو د پاره خپل وطن یې پرې خو دا او هجرت یې وکاو. داسې په دشتو بیابان کې روان شو چې بس یو طرف باندې باور شو ځکه چې دا هغه وخت ظالم بادشاہ به چې څوک گیر ک یا به قتلاوه او یا به ترې نه کافر جوړاوه دین نه به اړاوه یا دین نه واوړاو یا قتل دی. بس ظالم بادشاہ دا یو څو ملګریو الله فرمایي هغه وطن یې پرې خو دا هغه ځای پرې خو دا او روان شو. مزل کا شپې واته ډیر لری پورې لاړ. پلیار کې امام قرطبی دا یو مشهور مفسر دی. داغه تفسیر نوم دی الجامع لاحکام القرآن. دا یو تفسیر دی تفسیر قرطبی مرتوی او یو صاحب دی مفسر دی علامه فخر الدین رازی هغه یو تفسیر دی تفسیر کبیر. دغه دواړو حواله باندې چون کې ما دا دواړه کتلین او دغه دواړو په حواله باندې دا خبر ارته کومه. امام قرطبی سے فرمایي او امام رازی په تفسیر کبیر کې فرمایي وی چې پلیار کې او دا چې دا یو څو ملګریو دا د هغه زمانی څوک اولیاء او نیکان صالحان خلقو اولیاء خلقو ځکه چې خپل دین یې بچاوه خپل عقیده یې بچوله خپل توحید یې بچاوه خپل د هغه زمانه چې کوم نبی او د هغه رسالت باندې ایمان او هغه یې بچاوه او بس نیکان صالحان خلقو هجرت یې وکړ وطن یې پرې خو دا روان شو او په سفر باندې لاړه د خپل ځان د عقیده د حفاظت لپاره. امام قرطبی سے فرمایي چې پلیار کې د دوی ساتل شوی سپی نو پلیار کې او سپی پسې شو دغه اولیاء پسې اصحاب کهف پسې چې الله یې په قران کې ذکر کړی او سپی زما اوستا په نس باندې څه شی دی نجس دی جوټه یې نجس ده خوله یې نجس ده غوښه یې نجس ده نجس دی ما او تاغه نه کرک کړو یو نجس ځناور دی سپی پسې شو. دا سپی دوی خپل ونه او دغه سپی ذکر الله په قران کې کړی دی. الله فرمای وکلبهم ذراعه باسط ذراعه بالوصید. په قران کې الله دغه سپی ذکر کړی دی. دومره الله ته محبوب دی اولیاء د وجنه دا نسبت یادومه چې دوه خلکو سره نسبت پیدا کړي دا سي تعویلی ماویلی خبري فلان دای قران سي چې کله دا سپای پس روان شو قران یې. امام قرطبی سے فرمائی چې چون کې دا دوی ساتل شوی سپای نو دوی وی چې پلار کې به او غاپی د سپی کار غپار دی غپل دی او بغاپی आवाज ډېر لري پوری زی هغه کسان برا شیدا پسې مونږ بغیر کا یا څو نقصان برا ته ورسی هغه سپای ځان نه پکاړو باندې ویشته ځان نه منه یک چې مونږ پسې مرزا ته بل طرف تلاش. امام قرطبی سے فرمائی وچ فقام القلب على رجليه وچ کلی چې دا سپای په کاڼو باندې ویشته وچ په دواړو په خو باندې دا سپای ودرېده او وچ څنګه چې انسان دعا کا داسې دعا د لاسونی اوچت کړ الله ته لکه انسان چې دعا کا داس. امام قرطبی فخر الدین رازی په تفسیر کبیر کې او نورم ډېرې حوالی دی وخت کم دی هغه لیکلي الله ته دعا وکړه خدای پاک مال نطق را کړه نطق خبره مال را کړه چې دغه خلکو سره زه وکړم چې خپل احساسات او مینه اظهار ورته وکړم په غب باندې خو انسان نه پوهیږي چې دا څه وایي خدای مال نطق را کړه نطق دا سی ودرې د خدای پاک ته او الله خدا هر چا په خبرو باندې او هر چا په سوال باندې پويږي. امام قرطبی سے فرمایي چې کله دا لاسونه پورته کړه او بیرته دا پخې پزمکه باندې کې خو دې فقال فنطق
فنطق خبره شروع کړي فقال او دا یووي چیوي دغه اصحاب کهف تیوي چې ما په کاڼو باندې مولای انی احب اولیاء الله والصالحین اے اصحاب کهف تاسو د الله اولیاء دوستان یې او زه د الله اولیاء سره مینه کړم ورته فرما سپای انی احب اولیاء الله والصالحین زه اولیاء سره مینه کړم تاسو اولیاء ما ولی په زبه بالکل نه غاپم ما ځان سره پریوي زه صالحین سره زکه سپیتم دا پتاوا چې صراط مستقیم دا دغه خلکو لار ده چې الله فرمای صالحین په لار باندې روان شي هغه دغه خلکو لار ده نو چې زه روان شمه زبم رب ترسم اغوی چې کله دا خبره ور سره وکړي ځان سره پری خو ده او ور سره روان شو او د خپل وادي مطابق هغه غپلی نه دي او لاړ او په یو غار کې اصحاب کهف نه نواته الله فرمایي په قران سورته کهف کې دا سپایم ور سره نه نواته اوس پروتوکول ته ګوره چې الله تعالی کوم پروتوکول ور کوي ولا په دغه غار کې الله تعالی فرمایي ما په اصحاب کهف باندې او دا غ پسپی باندې څومره ټیم خوب راوسته 309 کاله قرآنی 309 سال په دغه غار کې الله تعالی فرمایي ما په دوی باندې سره واست خوب م پراوست او اړولو د پاره ځکه چې انسان په یو ډډ باندې نو انسان دا ډډ لګي خرابږي اړولو د پاره الله تعالی فرمایي سبا بیگا به فرشتي راتلي او هغه به اړول به یغنو نو چې اولیاء به اړول سپای به هم اړول نو چې سپیتا د اولیاء د نسبت نه دومره کمال میلاوي دی شي ما او ستاسو مؤمنانو ته به ان شاء الله تعالی میلاوي او دا قران دی قران آیاتونو معنا زار تکوم بیا چې مخ کې تیر شي الله تعالی سي چې دا غر چې او غر د دې دروازه نه و دروازه نه و گیټ یې نه و نور عجیبه طریقه باندې چې نور با را خاتم نو په دغه گیټ باندې به را خاته او چې غرزیده بم په دغه گیټ باندې به غرزیدن او غار تبا د نور هغه رڼا باندې نه وتا نو بیا خو د انسان خوب خرابږي کنه چې نور باندې راخیږي او رڼا باندې راشي د انسان خوب خرابږي یا ډوبږي او رڼا باندې راشي خوب خرابږي تاسو قران وګوره قران آیات ته الله تعالی فرمایي نور ته حکم وکړه چې خپل رفتار چینج کړه په خپل ځان کې فرق راواله چې ټیټیږم په غر باندې باندې راځي کګیږي او چې ډوبېږم د غر په دروازه باندې راځي کګیږي به الله ورته فرمایي نو قران کې الله څه فرمایي چې نور برا خاتم دروازې نه بل کوک شو او راو بخاته چې ډوبې دبم دروازې نه بل کوک شو او ډوب بشو یعنی هغه چې کوم تکلیف ورته د رڼا د وجنو الله تعالی نور ته وی نور ته چې دوی له تکلیف نور کی کوک بندور راخاته او دا سه کوک بندور ډوبېدا سپیته دا مقام ملاوي او الله تعالی په سورته کهف کې ذکر کړی دی دا صرف اور صرف صالحین سره د مینې او د محبت توجه